فحملته پس حمل واغست مریم بی بی فانتبذت به پس لاړه سره د خپل حملنا مکانا داسې ځای ته قصیا چې پناه و فاجاءها المهاز پس راوستله هغه درد د ماشوم الى جذع النخلة هغه ویښ د قجوري ته قالت اویل مریم بی بی یا لیتنی مت قبل هذا ای کاش چې د دې حالت نه مخکې مړه وي وکنت نسیا منسیا او هیره کړې شوې وي فناداها من تحتها پس آواز ورته وکړو د ښکته طرف نه جبریل علیه السلام یا عیسی علیه السلام الله تحزنی خفه کیږمه قد جعل ربک تحتک سریا بشکا رب ستا پیدا کړی د ستا سره خواږي چینه وهزی الیک بجذع النخلة او اخذ وزان ته دا اونه د قجوري تساقط علیک رطبا جنیا چې راغورځئ تا ته قجوري لوندې تازه فکلی واشربی وقری عینا پس خورا او اسکا او په خپل ماشوم سره قرار موما فإما ترين من البشر أحدا پس هر کله چې د انسانانو نسوک وویني فقولي وتوایا انی نظرت للرحمن صوما ما د الله د پاره منښته کړې ده د روجې د خبرو فلن اکلم اليوم انسیا پس نن ورځې به زه هیڅ انسان سره خبرې ونه کما الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبریل علیه الصلاۃ والسلام د الله د طرف نه پیغام راوړو په دې وجه جبریل علیه الصلاۃ والسلام هغه خبر ځان طرف ته کړه چې لاحب لک غلاما زکیه زبدل درکم مقصد داو چې چونکه خبر د لما راوړی دی نو دا خبر چې دی دې سره دا تحفم زما د طرف نه ده په دې کې صحیح قول دا دی چې جبریل علیه الصلاۃ والسلام د هغې په ګریوان کې پوک کړو د لرې نه او هغې سره الله پاک مریم بی بی حامله کړه اوس په دې کې اختلاف دی چې دا حمل څومره موده و پوره موده و کمه موده و خو چونکې دا خو معجزانه ته ورباندې و په دې وجه باندې دا دومره موده نه و بلکې زر و ځکه چې الله پاک وایي فحملته فانتبذت به مکانا قصیا چې کله حمل واغستو نو په ډډه شو هغه مکان ته چې لږ لرې و پناه ځای ته لاړه چېرې اوس به خلک خبرې کوي څوک به څه وایي څوک به څه وایي د خلکو چې کوم دی نو بلا خولي دي او زه یوازې ما نو د دې نه ښه دا ده چې بس زه یو پناه ځای کې چې کوم دی نو اوسمه پناه والمه الله پاک وایي فاجاءها المهاز پس راوستله هغه درد ځای هغه د ماشوم هغه درد راوستله الى جذع النخله هغه ویښ د قجوري ته ځکه چې دغه وخت کې چې کوم دی نو بیا ضرورت یې د سپورټ د ډډې والو نو کجوره وه او صحیح قول دا دی چې کجوره اوچه وه بس تش لرګې و کجوري مجوري به پکې سوې بس اوچه شوې وه نو مریم بی بي هغې له شا ورکړه نو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دکه وخت کې هغې وی قالت یا لیتنی مت قبل هذا ای کاش چې د دې حالت نه مخکې زه وفات شوی وي وکنتو نسیا منسیا او خلکو ایره کړې وې خاورې را موږ نسیا منسیا ویلی شي چې خاورې را باندې اړولې وې چې اړوې نه اوس دلته کې یو مسله ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې نه منع کړې ده چې یو سړی هغه د پریشانو د وجې نه ځان ته د مرګ سوال وي په دې باندې ګنهګار دی چې هغه د پریشانو نه تنګ شي او هغه د الله نه خودکشي نه خودکشي حرامه ده چې هغه سوال وکړي چې خدای پاکه ما والي نو دلته کې خو مریم بي بي داسې وکړو نو پریشانی په دوه قسمه ده یو دنیایي ده یو دیني ده د مریم بي بي خاندان داسې و چې د انبیاو خاندان په دې وجه باندې هغې وي چې ما زما دا الزام چې دی دا په دین باندې راځي دیني لحاظ سره دا الزام چې کوم دی نو دا بېزتي یوازې زما نه ده دا د غون علمي خاندان ده نو په داسې وخت کې بیا دا دعا جایز ده چې ستا په وجه باندې دین ته نقصان رسی یا ته یو داسې نقصان ته پاتې کېږي چې ته پکې څه نشي کولی او دین پکې بدنامیږي نو بیا ته واقعي چې د مرګ سوال کولی شي هغه بیا جایز دی
نو مریم بی بی چې دلته د مرګ سوال کوو په دې وجه یې کوو چې زمونږ د پیغمبر خاندان دی او ما باندې به اوس داسې عجیبه الزام لګي چې هغه د پیغمبرانو د خاندان سره د علمي خاندان سره د مذهبي خاندان سره جایز نه دی. نو په دې وجه باندې هغه دین د هغه بېعزتۍ نه د بچ کولو دپاره چې کوم دی نو هغې دا خبره وکړه چې یاره اډو د سر نه وینه اډو زما نوم چا نه اخیستې فناداها من تحتها پس اواز ورته وشو د ښکته طرف نه دا بره ډیری باندې وه کجوره وه د لاندې طرف نه ورته اواز وشو. په دې کې د مفسرینو دوه اقوال دي ابن العربي او محمود الوسی صاحب هغوی لیکي چې دا اواز د عیسی علیه السلام ځکه چې دا کله چې کوم دی نو کجورې له خوا نه راغله دې ډډه ورکړه ماشوم ښه په آرام پیدا شو نو دا د عیسی علیه السلام ښکته و چې د دې د لاندې نه مقصد دا و چې عیسی علیه السلام و هغه وله اواز ورکو. او مشهور قول چې کوم دی عامو مفسرینو چې کړی دی او چې هغه عقلي لحاظ سره ذهن وملي دا ول جبريل علیهم السلام आवाज ورکو چې هغه ورته ووی الله تحزني خفه کېږه ما پریشانه کېږه ما په دې ماشوم باندې قد جعل ربک تحتک سریا بېشکه الله پاک روانه کړې ده تا سره خوا کې چینه د یخو اوبو چینه د سر روانه ده دا ستا کرامت دی. مقصد دا دی دا ستا چې کوم کار وشو دا د الله پاک په فیصله باندې وشو نو دا مخکني حالات به هم الله پاک تا ته سموي. نو دلته کې یو ښکلې غونته کې چې کوم دی نو نکته ده چې امام رازي صاحب په تفسیر کبیر کې او په مدارک کې امام نصفي صاحب لیکلې ده چې الله پاک ورته ګوره وایي تخته کې سریه چینه هغه یخی نو د الله پاک د طرف نه د انسان دپاره تحفه یخې اوبه دي او پیغمبر علیهم السلام به یخې اوبه خوښوي وي ګرمې اوبه به یې نه څکلې او اوس ډاکټران وایي ګرمې اوبه وڅکې نو مونږ هم په دوه کې اریان کړو چې د الله ومنو که د ډاکټر ومنو. ډاکټران وایي ګرمې اوبه وڅکئ نو ستاسو معده به ټیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوښولې د هغې سنت طریقه داره چې یخې اوبه به یې څکلې او الله پاک هم وایي ما ورسره یخه چینه راوباسله وهزي الیک بجذع النخلة او ځان ته وخوځوه دا ونه د کجورې تساقط علیکی روبه غورځوي تا ته رطبا بالکل تازه جنیه کجورې تازه کجورې برته راوغورځوي دا د مریم بیبي هغه بله دغه چې کوم دی نو دې ته ویلی شي کرامت چې پیغمبر وي نو د هغه هغې ته معجزه ویلی شي او چې ولي نو هغې ته کرامت ویلی شي دا د مریم بیبي کرامت و. بل عام مفسرین دې ځای کې لیکي چې طبي لحاظ سره د زنانه دپاره هغه په دې حالت کې د ماشوم په حالت کې کجورې بس دا مکمله غذا ده. ایاز لا ناستې دي دا کورس کړی دی دي ته ښه پته ده چې دا یو مکمله غذا ده بس کجوري چې هغې له دغه وخت کې ورکوي د هغې هغه ټول ضایع شوي چې کوم دی توانایي هغه بحال کوي. په کولي وشربي ګوره دې ځای کې هم یو ښکلی غونته پوینټ دی چې هغه زمونږ د نیچر خلاف دی او زمونږ چې کوم دی نو فطرتي لحاظ سره خلاف دی. الله وایي په کولي خوره وشربي وسکه مونږ ته ډاکټران وایي مخکې به اوبه وڅکې او د روټۍ نه پس به بیا اوبه نه څکې دا معده خرابوي او الله پاک وایي په کولي لاول نه روټۍ وخوره بیا وشربي اوبه وڅکه. نو الله پاک انسان جوړ کړی دی سسټم یې الله ته معلوم دی. الله وایي خوراک مخکې دی او څکاک مخکې دی او موږ ته په دنیا کې دی وایي څکاک مخکې دی او خوراک ورپسې دی خوراک وروستو دی. وقري عینا او سترګې پې یخوه یعنی چې کله هم پریشانه کېږي د خپل ماشوم ته دې ګوره چې کله هم پریشانه کېږي په تا باندې داسې حالت راځي چې هغه ته دې حد ته رسېږي چې ته پکې د مرګ سوال کې دې ماشوم ته دې ګوره تا ته به ارام او تسلي میلاویږي ځکه چې دا عام ماشوم نه دی دا یو خاص ماشوم دی الله په خپله ویلي دي دا ما یوه د خلکو دپاره یوه نښه ګرځولې ده نو بس د ده په کتو کې ستا سکون دی. فاما ترین پس هر کله چې ته ووینې من البشر احدا د انسانانو نه یو کس چې څوک تا طرف ته را روان دی او ستا دا خطره ده چې دی خو به اوس زما نه تپوس کوي دی خو به اوس ما ته الوي لکه لومبۍ تپوس دې نه چا کړی د مریم بیبي د ترور زوی و د هغه نوم چې کوم دی نو یوسف نجار و چې د مریم بیبي به ډېر خدمت کو هغه ورته وایي زما په تا باندې شک نشته خو زه اریان یم چې بغیر د ځمکې نه او بغیر د تخم نه میوه کېږي. مریم بیبي ته یې وایي
زه صرف دې خبرې ته حیران یم چې بغیر د ځمکې نه یعنې بغیر د خاورې نه چې تر څو دې خاوره اوبه کړي وي او تر څو دې پکې تخم کرلی ني نو میوه کېږي هغې ورته وی آدم علیه السلام دپاره خو نه خاوره وه او نه تخم و اخو الله پاک بغیر د خاورې د اوبه کېدو نه او بغیر د تخم نه کړو او ورته یې باس زما دپاره دا خبره کافي ده دا ممکنه ده په دې وجه باندې د هغه دغه زیات خدمت په وجه باندې به د هغه دور خلکو مریم بیبي د هغه سره بدناموله الله پاک وی پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا خبره کړې وه چې فقولی ته هغه کس ته بیا وایه انی نظرت للرحمن صوما ما د الله دپاره منښته کړې ده د خبرو نه ما د خبرو روژه نیسلې ده زمونږ دین کې دا جایز نه ده او د هغوی په دین کې دا جایز وه چې یو بنده به منښته کوله نو یې به که الله زما دا کار وکړو زه به د خبرو نه روژه کوم ټوله ورځ به چا سره خبرې نه کولې او زمونږ په دین کې دا جایز نه ده نو د دې نه یو مسله فقهاو راوښکلې ده چې یو انسان داسې چې په خبره نه پوهېږي ته ورته خبره کوې و په خبره نه پوهېږي ستا خبره اوري نه د هغه اصول ني نو د هغه نه به خاموشه پاتې کېږي نه الله به دله ثواب درکړي لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق خبره موږ بار بار کړې وه چې یهودي راغلی و ابوبکر صدیق باندې قرض و او ابوبکر صدیق ته ډېرې بدې ردې وي کله به کنزل کولو کله به څه کول کله به څه کول او پیغمبر علیه السلام چې و هغوی به مسکي مسکي کېده هغه ته او ابوبکر خاموش چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو مسکي مسکي کېږي ابوبکر صدیق ولا جواب ورکړ چې جواب یې ورکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې تغیر راغی مخ یې بدل شو لکه چې خفه شي او ته پیغمبر علیه السلام عجیبه خبره تر څو چې هغه ما ته کنزل وینا کول نو خو تاسو مسکي مسکي کېدی چې ما وله جواب ورکړو چې خاموش وم نو تاسو نه وی چې ما وله جواب ورکړو نو تاسو خفه شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ابوبکر وی ستا په ځای الله فرشته ودرولې وه نو خو چې هغه به څه وي نو هغوی به ورته خیرې کولې چې څه به یې موي ته خاموش یې به خیرې کولې خو چې کله تا خپل جواب ورکړو هغه الله واپس وغوښتوي د خپل جواب کولی شي نو هغه انسان چې هغه د یو بېوقوفه ناپوهه انسان سره په بحثي نو چې په هغې کې بحث نه کوي چې هغه خاموشه پاتې شي نو لکه څنګه چې الله پاک وایي چې تا سره چې کوم دی نو یو جاهل بنده میلو شي نو بس فقالو سلام بس سلام ورته کوه د سلام نه مقصد دا دی بس الله دې ما ستا نه په امان کي بس اډو غږ ورته مه کوه نو دلته کې چې کوم دی نو مریم بیبي د الله پاک دغه ویلي وو چې بس ته ورته دا ووایه چې ما منښته کړې ده او د الله دپاره ما د خبرو نه روژه کړې ده فلن اکلم الیوم الانسیه نن به زه هېچا سره خبرې نه کوم په ما باندې ځان مه ستړي کوې زه چا سره خبرې اترې نه کوم بسم الله الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مکانا قصیا پس حمل واغست مریم بیبي پس په ډډه شوه یو طرف ته چې پناه و فجاءها المهاز الى جذع النخله پس راوستله هغه درد د ماشوم ویښ د کجوري ته قالت او ویل وی یا لیتنی ای کاش متو قبل هذا چې زه وفات وي مخکې د دې حالت نه وکنتو نسیا منسیا او زه خلکو ایره کړې وي فناداها من تحتها پس د ښکته طرف نه اواز وکړو جبریل علیه السلام الله تحزني پریشانه کېږه ما قد جعلک ربک تحتک سریا الله تا سره خوا کې یخه شینه پیدا کړې ده سکتې اوبو وهزي الیک بجذع النخلة او ځان ته وخوځوه دا قجوره تساقط علیک رطبا جنیا چې تازه قجورې دله درکي فکلي واشربي پس خوره وسکه وقر عینا او آرام نیسه په خپل ماشوم پورې په اما ترین پس هر کله چې ته ووینې من البشر احدا د انسانانو نه څوک چې تا طرف ته راځي په قولي ورته وایه انی نظرت للرحمن صوما ما منښته کړې ده د روژې چې خبرې به نه کوم فلن اکلم الیوم انسیا نن ورځې زه هېچا سره خبرې نه کوم